اوس د واخیر کړي 15 ورځې وشول. نو دا په خپله خوښه کړې وه که ستاسو په خوښه؟ نه زما په خوښه کړې وه. دا چې ستا کوم ځای خوښه هلته راوکړه ښه د زړه د سوچ ځای مې وکتلی او ښه خلک مې کتلي او ښه خوشحاله خپل ماسک کوي. او داسې مسله ده دا کوم چې دا خلک په سوشل میډیا باندې لګیا دي پروپاګانډې کوي دا خپل د پیجونو دپاره مثال په طور د څه نه خبر نه او راځي او بس خپل پیج دپاره خپل لایکس دپاره خپل کمنټس دپاره هسې د ځان نه ویورشپ دپاره خپل هسې پروپاګانډې کوي او غلط دغه کوي اشتهارونه لګوي چې مثال په طور دا مسله وه دا مسله وه هغه مسله وه. هېڅ مسله نه وه. د هلک بیمار و د ده دا درېیمه څلورمه پیره وه د څو پیرې د مخکې مې یو ورځې دلته دا اوس 20 ورځې مخکې میاشت مخکې د پاکستان نه تللی دی دا په چوټۍ و د دلته مې یو پیره داسې د شپې 9 بجې وې مرۍ ته یې پړی اچولې و دوباره چت نه یې راودانګل پړی پسې راوشوې. سرګو وژړل چې شوي روان رخصتې دي ما په سرګو وژړل چې شوي روان رخصتې دي ما په سرګو وژړل زما د هیلو دنیا خاورې شوله خاورو سره زما د هیلو دنیا خاورې شوله خاورو سره زما د هیلو دنیا خاورې شوله خاورو سره حکم ورس چې بیل دی ما په سرګو وژړل چې شوي روان رخصتې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو موجود یم دلته کې د تحصیلي تنګي علاقه ده او دلته زم کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې 13 جمعه په سعودي عرب ښار کې ریاض کې یو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلی وه. هغه واقعه چې وه نو هغه زم د ډکي او د نان کلي سره تعلق لرونکي یو شهزاده یو ځوان او هغه په ریاض ښار کې چې دی نو د نامعلومو وجوهاتو په وجه باندې چې دی نو ځان پنکي کړی و. په دغه سوشل میډیا باندې دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه. څه زموږ هغه ملګري وو چې هغه د څه نه خبر هم نو او خلکو پسې ملنډې کوي مایکونه به یې راغیستې وي ځان به چې دی نو د مسلې نه نه خبر کړی او نه به چې دی دغې کم مړی چې شو د هغې د کور لواحقین چې یا ذمهوار خلک وو نه هغوی سره خبرې اترې کړې وې خو خلک به لګي وو چا به څه وي چې د هلکانو کاته وو چا به څه وي چې د جینکو دغه دی مور ولې رشته نه کوله چا به پیسې چې دی نو مور ته زیاتې غوښتلې خو مونږ راغلو چې مونږ میډیا والې چې وي هغه ډېر ذمهوار کس وي هغه به چې دی نو خبرې به کوي خبرې به په دې وجه کوي چې د کم کس سره دغه خبره وابسته وي ستوري نو هغه خلکو له به ورکوي او د هغوی نه به معلومات اکچوال معلومات دوی سره دي. نو زمونږ دغه ذمهواري جوړېږي چې مونږ تاسو ته دغه ماشوم چې کوم خودکشي کړې وه چې دغه مونږ ته دا مونږ له دا په کار نو چې دا مونږ هایلایټ کړې وه خو په سوشل میډیا باندې چې دی نو دا ویډیو چې دی نو ډېر زیاته وایرل شوی نو مونږ اوس مجبور یو دغه حقیقت تاسو ته وړاندې کړو چې وجه څه وه چې دغه ماشوم په سعودي عرب کې مسافر و او هغه چې دی نو خپل ځان ډېر خوږ وي او هغه یې پانسي کړو. دلته موږ سره یو ملګری موجود دی ورور دغه نه تپوس کړو د دې ملګري دغه عادل جان سره چا چې ځان پانسي کړی دی هغه سره د ده څه رشته وه. ما سره چې خپله پېژنګلو کې نوم هم څه دی او عادل سره هم څه رشته وه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عادل زما نوم شبیر دی او عادل مې وښی په ریاض کې او کور کې څه مسله راغلې وه پلار سره تېر شوی او ځان یې خودکشي کړی و خو دا خلک ویډیو کړی ځان له چلی او دا خوا دې ښه کسان به هغه امداد بیا ورسره کوو خپل دوکان یې دی خپل حساب کتاب یې دی هېڅ څه مسله نشته دی داسې خلک فالتو لګوي نه د پیسو وه نه د ښځو وه او مهرباني وکړئ په دې پیج باندې دا غلطې ویډیوګانې وله مه چلوئ او زه د دې واقعه ښه ګواه یم هلته او دا لوپران به هغه ساتل پوهېږې خو کور کې چې دوه لوښي یو ځای مې ګړب راځي خو بس وړوکی پوه نه شو بس دا واقعه ورسه وشو. دې کې څومره حقیقت دی دا کم خلکو چې دا ویډیوګانې شیر کړي چې مور سره چې دی نو په دغه باندې و په ویډیو کال یې کو ځان یې پانسي کړو نو دا خبره خو وه خو
دا هلک وپویه نه شو نو دا خبره لږه صحیح ده خو لکه دا نور کم چې بېروزګار او رشتې نه ورکولې داسې ګپ شپ دا ګپ شپ تاسو سعودي عرب کې هغه سره ودېره کوئ زه اوس هدیره کې مو بیا تللی وم کار له زیارت په ورځ چې رالم ما ته رنګ وشو د کلي نه چې دغه نوې واقعه ده بیا ما ملګرو ته رنګ وکړو شبیر جانه دا هم د وجه په سعودي عرب کې هلته کې مړي وشي بیا پاکستان ته راوړل دا هم یو ګران کار دی ډېر ګران کار خو به دا د مشرانو دواګانې وي یاره جي بس افضل خان نوم یې دی د جلاله دی او هغوی ډېره زیاته منډه تړله ووهله او د هغه ملګری دی یعقوب لاله او د ملګرو مو سره د زړه د خلاص امداد کړی دی او د عمران په واسطه منډه تړله شوې ده او الله دې داسې خلک ټول عمر ژوندي لري او د ملګرو ځینې زموږ غونته کې د خلکو کار نه وي څومره ټایم پکې ولګېده کم از کم جي هفته ټیم یې واخیست او خلکو په میاشتو میاشتو اخیستی دې باندې خو به خرچه هم راغلي او چې خرچه هم پرې راغلی خو بس ملګرو څخه د زړه د اخلاص کړی یاره جي داسې کار دی نن په ماره سبا په بل ده دا ویډیوګانې نه دي په کار دي قدرمنو کتونکو دلته موږ سره ورور موجود دی یقینا چې ډېر ګران کار دی موږ له دا دغه اجازت نه راکوي چې دا موږ هغوی سره یو څو خبرې وکړو خو ریکویسټ به ورته کړو درخواست به ورته کړو چونکې دا ویډیو ډېر وایرل شوی او دغه ماشوم لاړو وفات شو مړ شو او مړي پسې خلک خبرې کوي نو موږ هغه ته ریکویسټ کړو چې یو څو خبرې را سره په دې وجه وکړي چې خلک لګیا دي او دغه ملنډې کوي وکیل خانه لومبي خو موږ معذرت کوو چې داسې وخت کې تاسو سره موږ دا یو څو تپوسونه نه کوو چونکې مخم نه ده خو به هر حال دا ویډیو چې ده نو یو ستاسو ورور پسې دغه خبرې کېږي چې هغه د جینۍ د مور سره خبرې کولې چې ما دا جینۍ وکړه حقیقت تاسو د کور مسله وه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم وکیل دی او د عادل زما ورور دی او د شبیر زمونږ اوښه دی داسې هېڅ مسله نه وه دا کومه چې په سوشل میډیا دوی چلوي بس زه پلار نه یو 2 کاله مخکې بېلتون زمونږ اختیار شوی او بیا هغې موږ روغه وکړله مور و پلار له لاړم معافي مې ترې وغوښتله بیا په دغه شپه رسې لږ خفګان په خبرو کې رسې رالی نو هغه زمونږ دې ورور ته چې هر چا خبره کړې وه هغه کور ته رنګ کړی ویل چې مخکې موږ ورور بدنامه و لکه غلطي ده وه خو اوس به تاسو زما دا ورور رضا کوئ راولئ به حالانکې دی لږ دماغي بیماره مو د باندې څه پیریان میریان مو لږ او بیا په دې خبرو کې مور او پلار سره لږ پېښ شوي دي ورونو سره زه ترې بار وم خور کوم مشر خور ته یوښې کوم او بیا دغې واقعه بس بیا دغه مسله راغلې ده او داسې هېڅ خبره نشته نه د پیسو شکر دی نه د هر څه ښه قامدار یو ښه دولت ښه هر څه برابر دي روزګار برابر دی شکر دی او ښځه م وله ښه په خوشحالۍ د مور و پلار کړې ده نه ښځه غوښته بس مور و پلار د ارمان و چې بس موږ دله دغه وکړو دې نه مخکې زموږ مور و پلار له عمرې م وکړې زموږ خور وه د خور مې خواښې وه 4 کسان عمرې له بوتلي دي او داسې څه مسله نه وه لکه کومه چې په سوشل میډیا چلیږي مهرباني وکړئ نن په ماره سبا په تاسو ده چې حقیقت نه خبر نه یې لکه پلیز دا شی تاسو مه کوئ لکه د ویډیو کال شو د دغه لکه دغه ویډیو کال دوی کړو لکه هغه به هره جمعه کوو لکه هره جمعه به یې کوو زما یو ورندار د قاري دی د هغه واړو نو کور ته ورته رنګ کړو زما پلار نه ورور مې نه بارو هغوی سره به دغه خبرې کولې چې لکه دا جي لا دغه ته وایي ورور ته چې دا زه ورته یادولم چې یاره دا تاسو رضا کوئ لکه مخکې خفګان شوی و بیا نور خفګان د نه غوښتو لکه او دې کال کې لکه دې 2 داسې ایمرجنسي چانس رالی چې یو کله زموږ د ورور واده و دله رالی او بیا پکې ده چې کله مې پلار عمرې نه راتلو نو په ماښام دوی عمرې نه رالو په سبا دې به د ټیکټ کړو لکه د اهالنسا رګو یو له موږ دلته اپریشن وکړو او بیا د اپریشن دوران کې هم لکه ده چې غسنګ وړو کې اختر تېر کړو ټیکټ یې کړو واپس یې لاړ داسې څه مسله نه وه لکه چې کومه دوی چلوي دا ویډیو کال کېږي او څوک سره په ویډیو کال خبرې کوي او د هغوی د ویډیو لایو دوران کې دا افسوسناک پېښه مخې ته راځي دغه راته بس هغه خو جي داسې رنګ کړو چې هره جمعه بیا کور ته رنګ کوو که نه ورونو ته به هم کوو په ویډیو کال به کوو بس هغوی خو جمعې چوټي چې مونځ پورې ودی او مونځ ته چې راپاسې مونځ وکړي نو بس بیا لکه دوی یو ګنټه نیمه خبرې وکړي او بیا ښکته به دوکان ته کوشو خپل د ټیرونو دوکان دی په ریاض کې بس خپل روزګار ته به زموږ ورسره 2 ماماګان هم دي بس چم ګاونډ خلک هم ورسره وو زما ورسره دا وښیم خو بدقسمتي دا وه چې دا به چې ده سره و نو دا به د کمرې نه وتو نه لکه دی په مرض پوه یو چې لږ دماغي ټیک نه و که نه لږ ته به له دم د لاسه ورکولو خو دې ته په دغه ورځ یوه ورځ مخکې چېرته لږ کار نه تللی اوس یو 6 کیلومیټره او بیا بس د سره لکه دا مسله بس هغه د دماغو لږ کار دغه کړی و بس دغه مسله ځان سره پېښه کړې وه لکه لایو ویډیو کال کې لایو ویډیو کال کې لکه کور ته دا خبرې کولې و بس زنانه دي زنانه خو قمقل شی دی نو بس داسې څه خبره به یې کړې وه چې هغه بس دغه دماغ لکه دغه کړي پر اوسکو دغه وخت کې هم لکه تیزندي هسې ده ته یو بانه شوی و خو لکه ده باندې هغه خپله جټکه راغلې وه
او لکه د خپل لاندې لګېدلي دي خو بس د ده به دغې نه مقرره وه بس د ده به دغې نه مقرره وه څه خلکو ته بس ما خو دې خلکو ته دا پیغام دی چې پلیز مهرباني وکړئ دې خبرو نه واوړئ حقیقت چې معلوم نه وي دا بیانونه تاسو مه کوئ او مهرباني بس زمونږ غونډو ته دا وینا ده ډېره مهرباني د دغه عادل والد صاحب را سره موجود دي هغه له ورځو هغه نه یو څو خبرې په دې اړه تاسو در وړاندې کوو چې هغې څه وي مشره دا څه قصه وه دا څه نه بس کور کې معمولي خبرې رالې او بس هغه باندې مرګو چپه وه او بس هغه خفګان نه شو برداشت کولی بس هغه څه په ځان وکړه نور زموږ کور کې هېڅ خفګان نه و جګړه نه شو بل څه نه شوي شلمه ورځ د ښځه مېله کړې ده ښه خوشحالي ده د اختر به هم خوشحالي کوو درس به خوشحالي کوو خو بس زما خپله مرګو چپه وه بس دماغ یې کار نه دی کړی مشره څو بچي دي زما الحمدلله 2 بچي دا عادل چې و دا څویم نمبر و دا 5م نمبر و دغه وخت چې دا ویډیو کال کو په موبایل باندې خبرې کولې که نه تاسو کور وې زه ما سره خبرې وکړې دي ما د لاسه کړ زه چې بهر ووتم یو مریض هغې ته پوسټ لاړم او کور کې د ورندار سره خبرې کولې بس موبایل لګولی چې ورندار ورسره ګوره بس ما ځان ختم کړ اورې بس ورو ته جړلو بس هغه ځان پانسي کړو څه دی کړی تاسو ورسره څه خبرې کړو پسند ترلاسه کړه ما په دې دلاسه کړ چې ځان مې د کور خبره ده او ته ته ټینشن ما اچوه زموږ د کور خبره به زموږ چې ما واره کړې ده ته ته خفګان ما اچوه د دې ورور خبرې وه واو ما ته خفګان به زه ما کار دی ما خبره واره کړې ده ته خفګان مه کوه ښځه جیجې نه کومه بس چې زه چې بهر ته ووتم مې مریض ته پوسټ لاړم بس زه دغه چل کړی او دله مو پیدنه مو کړې وه دله مې اوس دوا خیر کړی وه 15 ورځې وشول نو دا په خپله خوښه کړې وه که ستاسو په خوښه نه زما په خوښه کړې وه دا چې ستا کوم دی خوښه هلته راوکړه ښځه زړه د سوچ ځای مې راکتلی او ښه خلک مې کتلي او ښه خوشحاله خپل منځ کې دا چې وپاتم شو راټول راغلي دلته راسره نر ښځې راسره ناستې وې اوسه پورې او په سوشل میډیا دغه ظالمان الزام لګوي چې ما ورته وایي چې ما له جینۍ وکړه نه ښه په خوښه مله کړې ده او ښه خوشحاله و خیخان یې خوښه زما نه زیاتې خیخان خفه دي چې په روسو شو څه به دغه خلکو ته وایي ته خو یو پلار یې د دغه دوک درد خو مونږ نه شو دغه کولی دا خو ستا د جګر ټوټه وه اوس چې خلک ملنډې کوي تاسو باندې په سوشل میډیا باندې څوک وایي د جینۍ او څوک وایي د دغه نازیب الفاظ هم استعمالي هغوی ته څه وایي شاید داسې خبرې کول پکار یاره دا خبرې بالکل نه دي پکار ځکه زموږ زوجات دی زموږ کور دی او بس هغه به په نصیبه پرته وه او زموږ هېڅ خفګان نه دا څوک چې دا کومې تېرې پاتې خبرې کوي دا ټولې پراګنډې کوي دا ټولې پراګنډې الحمدلله زموږ کور کې هېڅ هم نه دي راغلي اورې څه معمولي خبره ما خپل منځ کې هواره کړې وه او د کور د ته به یا د ښځې ته یا سرګنۍ ته به هېڅ ټینشن نه و ډېره مهرباني مشره الله پاک دې دغه دا کم غمونه چې دا په خوشحالۍ بدل کړو مونږ درسره په دغه غم کې شریک وو ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو د علاقې یو مشر راسره موجود دی هغه له ورځو چې هغه څه وي په دې اړه پېژندګلو راسره بسم الله الرحمن الرحیم زما عمران نوم دی او دا مې تره دی ما په خپله ویوړ هسپتال ته بېهوشه شوی و خو الله بچ کړو پړی پسې راشلېدلی و د دوه درې فیرې په خپل ځان باندې مثال په طور دا اټیک کړی و دا مسلې به یې کولې ځان ته به یې بس تیزندي اچوله دا د دماغ ولږه کمزوري وه بیمار و دا د مرګو مسلې وه د جټکۍ بیمار و او بس دغه واقعه هلته شوي وه هلته اوسه په تېره کې څوک نه و ملګري ته ویل چې دوکان کولی او که ډېر خلک پکې دا خبرې کوي چې حالات چې تنګ کړ او پلان کې او ډینګرې او نه همیش یې تللې وې او کور کې د پیسې غوښتلې د ده خپل هلته د ټیرونو دوکان دی شکر الحمدلله او ښه پیسې ګټي داسې مثال په طور چې 10 کس هم دومره روپۍ نشي ګټلی چې څومره ده ګټلې ماشاءالله خو بس دا صرف دغه مسله وه چې بس بیمار و او د بیمارۍ بس معمولي خبره به یې ذهن ته اچوله او د جټکۍ بیمار و سخته خبره به یې ذهن ته اچوله او بس ځان ته به یې ټک پړی اچو موږ چې د دې ټولو ډېر مشکور یو چې چا منډه والې په سعودي عرب کې دلته چې چا څه امداد کړی دی او څه قسمه منډه تړلې والې دی کې د ټولو ډېر مشکور داسې کار دی روکۍ چې کم سړی موږ له موقعې له راغلی او د حقیقت نه خبر دی او حقیقت یې بیان کو یو خو داسې کار دی چې کور کې یو سړی ناست دی په فیسبوک کې پوسټ کتلی دی او د ځان نه یې پسې لیکل کړي او ورشیر کړی دی د هغوی ډېر خلاف یم تاسو راشئ ړومبی معلومات وکړئ تحقیق وکړئ او تاسو اوس تحقیق وکړو ستاسو ډېر مشکور یم الله مې عزت وکړئ مهرباني قدرمنو کتونکو د غیرور خبرې تاسو اورېدې دغه مسافرونه دي د دوی زړه چې ډېر زیات نری وي خو دلته کې زموږ د سوشل میډیا والا دا کم ملګري چې دي مایکونه یې راغېستي وي او دا مایک چې دی دا ډېره ذمهوارۍ شی دی تاسو اورېدل دې ورور یې ووي موږ رالو ورور سره خبرې وکړې دا د کور سړی دی او اوښي سره هم په دې وجه خبرې وکړو چې هغه ورسره هلته دایره کې و نو هغه چې کومې خبرې وکړې د وروره چې کومې خبرې وکړې دا تاسو ته حقیقت معلوم شو یو کس چې دی نو مړ شو او دا خو زمونږ مسلماني ده په مسلمانۍ کې دا دي په اسلام کې چې په مړي پسې به خبرې نه کوي او بیا چې دی نو تهمتونه او الزامونه لګول چې دی نو دا ډېر زیات بد کار دی یو دوی کره غم و بل به زمونږ کسان څوک به په موټرو کې ناست وو څوک به بیټکونو کې ناست وو ویډیوګانې به یې چلولې چې دا ورسره زیاتې وشو چا به وي ښځه یې غوښته مور سره چې کوم دی نو جګړه وکړه چا به څه دغه به یې کولې الزامات او تهمتونه به یې لګول
نو زه دغه خلکو ته هم وایم دا په کور کې راځي دوه لوښي هم جنګېږي. اصل حقیقت دا دی چې دغه د رور سره چې دی نو په کور کې لانجه وه د مور او د دغه نور رشته دارو په دغه کور کې چې دی نو په توتو مېمې چې دی نو وایم شوي او بیا دغه شوي وو موږ په دغې خفه یو. دا چې دی نو ښه کار نه شوی خو به هر حال اصل خبره دا وه چې موږ کوم تاسو ته وړاندې کړه دغه افسوسناکه پیښه کوم چې د عادل رور د ډکي امیر سره تعلق و هغه سټوري وه د حقیقت نه موږ تاسو خبر کړی چې دغه پانسي چې دی نو په څه خبرو باندې شوې وه. اوس نه د خپل کیمرمین عبدالباعث سره اجازه طلم شرط یم چې خوشحال آباد او بریالي شي.